Bismillahirrahmanirrahim. Nan mamanga khapal class start to your new chapter da. New chapter mamanga vayu special senses. Da chapter number 11 is tasu syllabus mutabik ठीक शो स्पेशल सेंसेस बारे के mamanga vayu. जो स्पेशल सेंसेस mung sara kam di da agi sa functions di. Da agi sa functions di. او هغه څه کار کوي نو هغه مونږه ډیسکس کوو. نو स्पेशल सेंसेस تاسو په سلیبس مطابق 11 نمبر چپټر دی. First of all, mamanga vayu introduction to special senses, special senses ستوي او دا غي کار بیا څه شي دا غي فنکشن باره کې بمنګه ډیسکس کوو چې موږ سره د دې فنکشن څه دی موږ سره. نو سپیشل سنسز مونږه هغه ته وایو چې دا هغه خپل سپیشلایز ارګن وي او دا هغه خپل کار وي. سپیشل سنسز یو جنرال سنسز دی یو سپیشل سنسز دی. نو د سپیشل سنسز کار دا دی چې هغه سپیشل کار کوي. یو سپیشلایزد ارګن دی چې هغه د هغه لپاره ډیوټډ شوی دی. ٹھیک شو. نو ډیوټډ څه ته ویل شي؟ ډیوټډ مطلب سرشار تم ویل شي. لوینګ یا لایل چې ورته ویل شي رښتینه هغه ته موږ ډیوټډ وایو. نو هغه سپیشلایزد ارګن چې هغه ته یو سپیسیفیک ټایپ اف سنس کوم دی هغه ډیوټډ شوی. لایلټي مطلب د هغه ته ډسکشن یا د هغه ګیون اور هغه ته ورکړی شوی هغه ته موږ سپیشل سنسز وایو. نو په سپیشل سنسز کې موږ سره څه انکلوډډ دي؟ په سپیشل سنسز کې موږ سره 15 سپیشل سنسز موږ سره دي. سنس اف ټچ دی، سنس اف ویژن دی، سنس اف هیرینګ دی، سنس اف سمیل دی موږ سره. ٹھیک شو. سنس اف ټیسټ دی موږ سره. نو ویژن چې کوم دی موږ ویژن څه ته ویل شو؟ کتلو ته وایو. نو هغه کې موږ سره کم یو انکلوډډ دی آیز چې کوم دی دا زموږ څه کار کوي؟ ویژن کار کوي او د کتو کار کوي موږ سره. بل هیرینګ اینڈ بیلنسینګ. اوس موږ سره هیرینګ موږ اوریدل چې کوم دی دا یو سپیشل ټایپ اف سنس دی زموږ د باډي چې هغه څه کوي هغه اوریدل کوي. موږ یو څه زاورو کنه او بیا د هغه بیلنسینګ ساتو نو دا زموږ څه کوي؟ دا زموږ ایر کوي. زموږ چې کوم غوږونه دي دا هغه کوي چې پاره کې اډیټری سیستم او ویسټیبولر سیستم موجود دی چې د هغه په مدد سره هیرینګ اینڈ بیلنسینګ کوي موږ سره دا دي. بل سمیل دی. سمیل څه کار کوي؟ سمیل مونږ سره چې کوم مونږ بوی دی سمیل مونږ په سمانه کو دا سنس اف سمیل. نو سنس اف سمیل مونږ سره کوم یو دی سنسری ارګن. سپیشل سنسز مونږ سره پدې کې نوز دی. نوز څه کوي؟ مونږ سره سمیل دا کوي. مونږ څنګه چې مونږ یو څه بوی کو دا بوی مونږ سره د څه شی دی دا یو سپیشل سنس دی مونږ سره چې دا مونږ په سمانه کو په نوز باندې کو. سنس اف ټیسټ. سنس اف ټیسټ چې کوم دی دا مونږه په ټنګ باندې کو. ټنګ مونږ سره دا سه مونږ چې خوراک کو کنه یا سکو یا شربت کو یا بل څه خورو نو د هغه ټیسټ مونږ ته په سمانه لګي هغه مونږ ته په ټنګ باندې مونږ ته دا غي ابزرو کیږي. ٹھیک شو. نو دا سنس اف ټیسټ. بل سنس اف ټچ دی. سنس اف ټچ مونږ سره څه شی دی نو هغه باندې مونږ سره سکن دی چې پاره مونږ سنس دی چې مونږ سنسری ارګن دی چې دا هغه مونږ ټچ او دا کو ابزرو کو چې آیا دا ګرم دی یخ دی. ٹھیک شو. هغه مونږ ابزرو کو. نو تاسو ته مخامخ چې کوم سپیشل سنسز دي تاسو ته مخامخ په پکچر کې ښکاري. مونږ سره دا هند چې کوم دی دا سنس اف ټچ کار کوي. سترګې د سنس اف ویژن دا موږ سره کار کوي. سنس اف سایټ هم ورته ویل شو انسایټ هم ورته ویل شو قتل چې کوم دی. بل سنس اف ټیسټ. ټیسټ موږ سره څه کوو؟ موږ په ژبه باندې ټیسټ کوو کنه نو دا موږ سره سنس اف ټیسټ دی. دا یو چې کوم دی دا موږ سره نوز دی چې په دې باندې موږ سنس اف سمیل موږ ابزرو کوو. او بل 15 نمبر چې کوم دی موږ سره ایر دی چې په دې باندې موږ صحیح هیرینګ کوو. ٹھیک شو. نو دا موږ سره 15 سپیشل ټایپ اف سنسز دي چې د دې باندې زموږ لایف ټایم تیریږي. په سمای لومبه
sense of touch, sense of sight, sense of taste, sense of smell, sense of hearing. کله پدې کې موږ سره یوم نه نو زمونږ باډي چې کوم دی انکمپلیټ ده. کس سنس اف ټچ موږ نشو فیل کولای نو موږ ته څه پته نه لګي. سنس اف سایت موږ ته لیدل نه کیږي نو زمونږ لایف چې کوم دی هغه بیکار دی کنه. یا که سنس اف ټیسټ دی موږ پس جب باندې موږ دا ټیسټ کولی نشو نو هر یو څه چې موږ خورو نو پته به نه لګي کنه. د ذایقې به موږ ته پته نه لګي چې موږ څه خورو. اوس موږ سره سمیل دی نو سمیل موږ سره په پوزه باندې کوو نو متل خو ډېر دي په دې باندې په سنس اف سمیل باندې او هغه آوټ اف کورس دي ټیک شو. نو موږ څه کوو په نوز باندې موږ سره سنس اف سمیل راکو. که سمیل نو موږ سره نو موږ به ډېر څیزونه خوړل چې هغه به زموږ دپاره څه اړو زموږ د کار به هم نه یا زموږ دپاره حرام به یا به دغه چې هغه به موږ نشو خوړی. یا سترګې چې کوم دی موږ په حرام او حلال موږ ته پته لګي په هغې باندې که نه یا په سنس اف ټچ باندې یا سنس اف ټیسټ باندې موږ ته د صحیح څیز او د بد څیز موږ ته پته لګي. هیرینګ اواز نه غیبت کول دا موږ سره یو سپیشل سنس دی که نه زموږ په باډي کې خو ترې خپل خپل فنکشنز دي ټیک شو. نو هغه به موږ اوس یو یو ډسکس کوو. فنکشن اف سپیشل سنسز اوس موږ سره دا ترې سپیشل سنسز چې کوم function دی هغه کم دی. Five special senses پای کې موږ سره included the vision. Sight or vision as the capability of the eye to focus and detect image of visible light on photoreceptor and the retina of each eye that generate electrical narrow impulses for varying color, hue or brightness. Vision موږ ته څه کوي قتل موږ چې کوم وتوایو موږ سره په کتلو کې موږ سره سره موږ ته پته لګي د امیج موږ سره کیپیبلیټي اف سایت ټو فوکس اینڈ ډیټیکټ امیج. موږ یو سایز ګورو کنه موږ ته د هغې سایز د هغې د لیدلو نه پته لګي. که موږ لیدی نه شو نو موږ ته به پته لګېده چې د دې سایز څومره دی یا موږ سره دا څومره دی ټیک شو یا څنګه کلر دی ته دی نو موږ ته به د دې پته نه لګېده. نو دا زموږ په سترګو کې یو اټومیټیک الله تعالی یو موږ سره یو ریټینا هغه ښیي چې هغه څه کوي دا کلر او دا امیج ټیک شو یا ته شیډو اوس موږ څه ته ویلی شي شیډوز ته ویلی شي. نو برایټنس پړکوالی دا موږ ته په څه باندې دا موږ سره په سترګو باندې په دې په سترګه کې موږ سره ریټینا کې موږ سره څه موجود وي فوټو ریسپټر موجود وي چې د هغې په مدد سره الکتریکل نروز امپلسز راځي او موږ ته د هغې کلر او بیا موږ سره شیډوز برایټنس د هغې پته لګوي. نو دا موږ سره سنس اف ویژن. نو په ویژن باندې موږ څه کوو لیدل کوو. دا د څه په وجه کېږي دا موږ سره په سترګو کېږي. که سترګې نه وي موږ به کلر هم نه پېژندو شیډو به هم نه پېژندو سایز به هم موږ نه پېژندو د هغې سټرکچر به هم موږ نه پېژندو ټیک شو. نو دا موږ سره څه سنس اف ویژن. Sense of hearing. Hearing or auditory is the sense of sound perception. که چېرې تاسو په روډ روان وي او تاسو ته پته نه لګېده او اورېدل هم نه کول لیدل هم کول خو اورېدل هم نه کول د شا د طرف نه تاسو باندې ګاډی راځي نو هغه هارن وخي که نه نو هغه هارن مونږ اورو په غوږونو باندې. که چېرې د هغه هارن مونږ نشو اورېدی نو مونږ به څه اکسیډنټ به هم کوو او مړ نو. نو الله تعالی زموږ دپاره یو نعمت دام راکړی غوږونه په غوږونو باندې مونږ څه کوو هیرینګ کوو اورېدل کوو چې د هغې په مدد سره مونږ ډفرنټ ساوند پېژنو. مونږ ساوند مونږ د قرآن اواز پېژنو مونږ د سانګ د غانو اواز پېژنو مونږ د نعت اواز پېژنو مونږ د ګنټې اواز پېژنو د موبایل اواز پېژنو ټیک شو. نو دا مونږ سره څه شی دی سپیشل سنس دی دا زموږ په بدن کې الله تعالی فکس کړی دی. نو هغې ته مونږ څه وایو سنس اف هیرینګ وایو مونږ. بل سنس اف ټیسټ. Sense of taste چې کوم دی taste refer to the capability to detect the taste of substances such as food, certain mineral and poison. اوس که موږ سره ژبه نه وه په ژبه کې موږ سره دا سپیشل ټایپ اف ریسپټر موجود نه و نو د هغې په مدد سره موږ به خوراک یا سم منرل چې موږ خوړل میوه دانه موږ خوړه
یا زهر مونږه زهريله شیزونه مونږ خوړل نو د هغې تریوالی د هغې دغه به مونږ ته پته نه لګېده. ٹھیک شو. نو ټیسټ مونږ سره څه شی دی؟ ټیسټ یو سپیشل سینسز دی چې دا مونږ په څه باندې کوو؟ په ژبه باندې کوو چې هغه مونږ ته سبسټانسز هغې خوند ذایقه ټیک شو هغه مونږ ته ښیي. په دې کې نور هم څیزونه چې هغه مونږ ته شو کوي. sense of smell. sense of smell چې کوم دی دا موږ سره یو ته موږ olfactions هم وایو as the other chemical sense دې ته موږ chemical sense هم ورته ویل شو. order molecule possess a variety of features په دې کې موږ سره smell چې کوم دی دا ډېر variety thus excite special receptor more or less strongly په دې کې موږ سره special receptors موجود دي د هغې په مدد سره دا ډیټیکټ کیږي. ټیک شو. پوزې ته دا ډیټیکټ کیږي د هغه الفیکشن د وجې زمونږ مازغو ته ځي او هغه میسج ورکوي چې دا څه شی دی د دې بوی ښایسته دی یا خراب دی. ټیک شو. نو د هغې ته موږ نه پته لګولی شو. This combination of excitatory signal from different receptor make up which we perceive as the molecule smell. دا هغې نه موږ ته څه لګي؟ د مالیکول سمیل پته لګېدی شي چې آیا ته دې سمیل څنګه دی یا خوږ دی سوري موږ سره بوی څنګه دی تریو بوی یې څنګه دی موږ سره نو موږ ته پته لګېدی شي د هغې. ټیک شو. نو دا موږ سره سینس آف سمیل چې د هغې خپل کار د زموږ په بدن کې. بل لاست چې کوم سینس دی سینس آف ټچ چې ورته موږ وایو. No touch or somatosensory. It is somatosensory هم وایو. Also called tactations or mechanoreceptors هم ورته وایو. Mechanoreceptor ورته هم موږ دته وایو. It is the perception resulting from the activation of neural receptor. دا موږ سره د نیورون receptor sensory neuron دی کنه دا هغې د receptor نه مونږ ته پته لګي مونږ هغه ډیټیکټ کولی شو. generally in the skin include the hair follicle but also in the tongue, throat and mucosa چې په هغې کې دا مونږ سره sense of touch چې کوم دی دا مونږ سره موجود دي. دا ریسپټر مونږ سره موجود دي چې د هغې په مدد سره سیګنل پاس کوي څه له ورکوي برین له ورکوي چې د هغې مونږ سره بیا څه کوو مونږ لایحه عمل توی کوو په هغې باندې د هغې څه کار دی هغه مونږ کوو یا زمونږ ټچ دی نو موږ بیا هغه فالو کوو. لکه چې موږ ګرم چانک سره یا ګرم ترمس سره موږ سره یو ګرم څیز موږ لاس وړو که نه موږ لاس تختو دا د څه د وجې په دې کې نروز موجود دي. نروز سیسټم کې موږ دا ویلي چې په هغې کې موږ سره سپیشل نروز موجود دي چې د هغې په مدد سره برین ته څه ځي میسج ځي چې دا څیز موږ سره څه شی دی ټچ ته دی ښایسته دی یا خراب دی یا موږ سینس آف ټچ ته موږ د یو څیز شیپ هم معلومولی شو. ټیک شو. د هغې لینت هم موږ معلومولی شو په ټچ باندې. دا موږ سره شی سپیشل سینس آف ټچ. بل موږ سره اوس په موږ یو ډسکس کوو سینس آف ویژن چې کوم د هغې سپیشل آرګن به موږ ډسکس کوو چې د هغې څه کار دی او دا موږ سره څنګه امیجز کلیکټ کوي. دا د څه په مدد سره دا امیج موږ سره کلیکټ کوي. جنرالي کریکټرسټیک موږ وایو سینس آف ویژن چې کوم آی دی د هغې 70% of all sensory receptors in the body are in the eyes. نو زموږ سره په سترګه کې د 70% چې څومره sensory receptor دي هغه زموږ سره په سترګه کې موجود دي. ٹھیک شو. د ټوټل د باډي لکه سینس آف ټچ او سینس آف سمیل د هغې نه علاوه 70% ټوټل موږ سره په څه کې وي په آیز کې موږ سره موجود دي. required the most learning هغه موږ سره لرننګ کوي په هغې باندې. easily fooled sense is optical illusion چې هغه موږ سره څه کېږي په اسانه باندې هغه موږ ته پېژندی شو یا موږ د هغې امیج چې کوم دی هغه موږ سټور کولی شو په خپله سترګه کې. نو ایکسټرنل او اسیسري سټرکچر موږ سره سټرکچر آف دا خو ستاسو د اناټمي دی خو چې کله ستاسو د فزیالوجي راغلی تاسو ته پته پکار ده چې ستاسو د دې سټرکچرز موږ سره څنګه وي. د اسیسري سټرکچر آف
of the eyes include the extrinsic eye muscles چې پای کې موږ سره eye muscles موجود دي eyelid موږ سره موجود دي او conjunctiva and lacrimal apparatus موږ سره موجود دي ٹھیک شو چې په دې کې accessory structures په سترګه کې موږ سره څه موجود دي پای کې موږ سره eye muscles دي eyelid د موږ سره conjunctiva دي او lacrimal apparatus دي موږ سره eyelid موږ سره interiorly the eyes are protected by the eyelid زمونږ سترګو نه شاته چې کوم دی موږ سره سوي د پاسه موږ سره د سترګو د پاسه موږ سره eyelid موجود دی لکه چې څنګه را پرده را موږ وایو د سترګو پرده نو دا دې ته موږ eyelid وایو which meet at the medial and lateral corner of the eye چې دا موږ سره څه کوي meet کوي medial and lateral corners of the eye چې موږ ته د eye corner دا موږ سره څه کوي کور کوي eyelashes چې کوم موږ سره پسترګه باندې دا وخت دي ته موږ eyelashes ویل سوري چې کوم د سترګې eyelid نه موږ سره ته موږ eyelashes ویل شو projecting from the border of each eyelid are the eyelashes چې د پاسه کوم د eye border د ګیر چا پیره eye border دی دا غي د پاسه چې کوم وخت دی هغه ته موږ سوایو eyelid ته د eyelid موږ سره خپل functions دی چې د موږ سره څه کوي different غټ substances یا دا چې کوم دی هغه موږ سره څه کوي هغه نه بچ کوي بل tarsal gland دی پدې کې tarsal gland څه کار کوي modified sebaceous gland associated with the eyelid edges of the tarsal gland these gland modified Swiss gland lie between the eyelashes چې هغه موږ څه کوي modified کوي دا Swiss gland څه کوم دی دا هغه modified کوي موږ سره اوخ کا راځي پسترګو کې نو دا موږ څه ciliary glands دي ته هم ویل شو موږ بل conjunctiva څه ته ویل شي a delicate membrane the conjunctiva lies the eyelids and a cover part of the outer surface of the eyeball چې هغه موږ سره سوي د eyeball د پاسه موجود دی outer surface of the eyeball it ends at the edge of the cornea by fusing with the corneal epithelium نو دا اخیری end چې کوم د cornea نو الته دا انخري په کوم ځای کې د corneal epithelium باندې الته انخري نو دا موږ سره conjunctiva lacrimal apparatus څه ته ویل شي the lacrimal apparatus consists of lacrimal gland and number of ducts that drain the lacrimal secretion into the nasal cavity نو lacrimal apparatus چې کوم دی دا موږ څه شي دی دا موږ physiological system دی containing the orbital structure باندې موږ سره موجود دی د سترګو د پاسه چې کوم د eyelashes دی د پاسه موږ سره موجود دی lacrimal gland the lacrimal gland are located above the lateral end of the each eye end نو موږ سره lacrimal gland چې کوم دی دا موږ سره په کوم ځای باندې موږ سره موجود دی دا موږ سره د سترګو lateral surfaces باندې موږ سره موجود دی they continuously release a salt solution چې هغه موږ سره properly څه کوي salt solution موږ سره چې تاسو دا اوخ کې په ټیسټ کړئ نو دا salty وي نو هغه دا څه کوي دا lacrimal gland چې کوم دی هغه secrete کوي څه شي دا موږ سره salt او بل موږ سره tears into the interior surface زموږ د سترګو د پاسه the eyelid through several small ducts چې هغه several small ducts باندې موږ څه کوي lacrimal canaliculia یا موږ ورته nasolacrimal duct هم ورته وایو the tear flush across the eyeball into the lacrimal canaliculi چې هغه ځای ته موږ سره سزي دا اوخ کې ځي then into the lacrimal sac and finally into the
nasolacrimal duct, which implies into the nasal cavity. چې هغه موږ سره څه کوي nasal cavity لا ورکوي. بل په دې کې موږ سره lysozyme موجود دي. Lysozyme lacrimal secretion also contain antibiotics and lysozyme. lacrimal gland کې موږ سره lysozyme موجود وي. هغه lysozyme چې کوم دی هغه سیکریټ کیږي also contain antibodies چې په هغه کې antibodies موجود وي and lysozyme and the enzyme that destroy bacteria, thus it clean and protect the eye surfaces as the moisten and lubricated. چې دا موږ له څه راکوي موږ سره زمونږ باډي له چې کوم سیکریشن دی هغې کې انټي باډیز موجود وي پروټیکشن راکوي لکه زمونږ سترګو له امیونټي راکوي.
Questions was never allowed to get none of the case. I look up full history.